بسم الله الرحمن الرحیم. یو ضروری وضاحت د یو مسلې د وخت کې مطلوب دی. پرون یو ویډیو په د سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل ده. یو ماشوم د عمران خان سره خبرې اترې کړې دي او د هغې په باره کې د علما کرامو خصوصي په سوشل میډیا باندې یو ریسپانس مخې ته راغلی دی چې د ماشوم ګستاخي کړې ده او دا یو پلین سره د دنه تقریر یو قسم اغستلی شوی دی. یو دانسته طور باندې د امت د امهات المؤمنین او د شانې د امت د صلحاو د سلف صالحینو د صحابو بې عزتي کړې ده او د ډېرو ملګرو د هغې وضاحت زموږ نه وغوښتو. نو موږ غواړو چې د هغې یو وضاحت په دې طریقه باندې وشي چې دا د افراط او د تفریط نه خالي وي، ځکه د علماو ذمه داري هم دا ده چې دا د امت صحیح اصلاح او دارنګې صحیح تربیت وکړي، راهنمایي وکړي. هغه ویډیو ما په تفصیل باندې دوه درې ځل بار واورېدله چې یو ماشوم دی چې هغه دا خبره کوي چې زه د عمران خان صاحب یو مشهور یم د لیټل سولجر په نوم باندې د عمران خان یو فین یم، خلک ما په دې باندې پیژني. و چې زما د عمران خان صاحب نه یو تپوس دی سوال دی. هغه سوال وی دا دی چې موږ به د اسلام او د دین کار په بهر ملک څنګه کوو. نو دا یو ډېر بهترین سوال یې کړی دی. او د هغې سوال نه وړاندې هغه یو خبره کړې ده چې زه عمران خان د وایم چې په دنیا کې په تاریخ کې د ټولو نه لکی پیرنټس او والدین د حضرت عبدالله دی رضی الله عنه، حضرت آمینه رضی الله عنها دا دي. یعنی هغه بچی ماشوم دی، هغه د حضرت عبدالله نوم هم ډېر په احترام باندې اغستی دی او د حضرت آمینې نوم هم ډېر په احترام باندې اغستی دی. او وایي چې دا ډېر زیات لکی یعنی خوش قسمت، لکی په انګریزي کې خوش قسمت ته وایي. یعنی په دې معنا باندې خوش قسمت دي چې الله رب العالمین ول جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی دی او هغه د دنیا یو عظیم پیغمبر دی. یقیني خبر ده چې خاتم النبیین دی. یعنی وی دا ډېر لکی او ډېر زیات خوش قسمته خلک وي. د هغې نه وروستو د ټول نه لکی پیرنټس چې دي نو هغه اکرام الله خان نیازي د عمران خان والد صاحب یادوي او دارنګې شوکت خانم چې هغه د هغه والده محترمه وه چې دا ډېر زیات لکی دي، خوش قسمت دي چې الله تعالی ول عمران خان زوی ورکړی دی او هغه داسې کارونه وکړل. دغه مطلب دا دی چې یو فیمس دی او پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی، داسې متاثر دی. دغه الفاظ دي چې دې ته د ګستاخۍ نوم ورکړلی شوی دی. د دې په باره کې موږ ډېر زیات سوچ فکر وکړو او بلکې کوم چې د دې عقیدې سره متعلق او خاص کر بیا د توهین رسالت سره متعلق چې کوم تحقیقات علماو کړي دي نو څه نه څه د کتو موقع میلاو شوله. نو په هغې کې داسې دې ته ګستاخي نشي ویلی کېدی. د هغې کتابونو په رڼا کې او د هغې عبارتونو په رڼا کې موږ دا خبره کوو چې دا یو قسم په محبت کې غلو ده. داسې قسم محبت د چا سره نه دی پکار. یعنی که دا د دې بچي د دې لیټل سولجر د دې ماشوم د عمران خان سره محبت دی او که دا د بل چا د بل لیډر سره محبت دی نو داسې محبت مطلوب نه دی، بلکې داسې محبت نه دی پکار. ځکه د چا په داسې محبت کې چې سړی کله دننه اخته شي نو هغه کله کله بیا بل طرف ته ځي. او حقیقت تاسو ولیدل چې د بعضې لیډرانو په باره کې ډېر نازیبا الفاظ هم راغلل. نو داسې غلو په محبت کې نه ده پکار، ځکه چې شرک شروع شوی دی نو دا هم د محبت د غلو په نتیجه کې راغلی دی چې کله خلکو په دې محبت کې غلو وکړله. د نوح علیه السلام په زمانه کې نو هغه اختتام په وشو بیا په شرک باندې. په دې وجه باندې غلو فی المحبت یقینا دی. د خپلو ماشومانو تربیت کول پکار دی چې زیاته مینه د پیغمبر علیه صلات وسلام سره او د صحابو سره او د تابعینو سره او د ائمه دین سره او د اهل بیتو سره او د ازواج مطهرات سره او د مؤمنین صالحینو سره وکړي، صدیقین شهدا صالحینو سره وکړي. او داسې عام د دنیا راهنمایان او داسې د دنیا عام خلکو سره د مینه دومره زیاته نه. یعنی دا یو برین واشنګ ماشومانو له پکار دی. خو دې ته د ګستاخۍ نوم ورکول ځکه ټیک نه دي چې ما په دې کې د مختلف د هغه نومونه نشم اخیستی، بلکې دوه فتوې په دې کې ما وکتلې چې هغه د مذهبي جماعتونو د طرف نه هغه راغلي وو. هغوی دا و چې د ګستاخي کړې ده او ځکه چې د نبي علیه صلات وسلام نه وروستو د دې ټولو خلکو نه عمران خان والدینو ته افضل ویلي. د افضل لفظ پکې ما ونه موندو. یعنی هغه ته افضل نه دی ویلي بلکې لکی ورته ویلی دی. لکی معنی چې دا خوش قسمت دي. شاید په دې معنا باندې په ډېر لږه زمانه کې هغه معروف شو، ډېر لوی فینز دي او په ټوله دنیا کې معروف شو. یقینا د معروف کېدو او د هغه د فیمس کېدو موږ انکار نه کوو. اگر چې موږ د خپل سیاسي لیډر نه وایو، عمران خان د زه خپل سیاسي لیډر نه وایم، زما سیاسي لیډر نه دی، زه د هغه نه متاثر. البته عام خلک ورپسې د دې نه انکار نشي کېدلی او ډېر لوی فالورز دي په دې پاکستان کې، هغه په میل فیمیل کې او دارنګې په نوجوانانو کې او خاص کر په دې یوت کې ډېر لوی معروف او مشهور دی. نو هغه د ګستاخي لفظ ما په خیال نه دی ویلی. په دې وجه باندې علما کرام علم پکار ده او عام خلکو لم پکار ده چې د مسلې سنجیدګۍ سره څه جایزه والي او هر خبره د دین سره نه ریلیټډ کوي او هر خبره د دین سره نه ربط کوي مربوط کوي چېرې په دې باندې سړی د دین نه ووتو یا دا په تقریر کړلی شوی دی، بلکې هغه ماشوم ډېر په ادب احترام باندې لګیا دی
په دې بنیاد باندې موږ د وضاحت وکړو چې دا څه ګستاخی نه ده د ګستاخی په وجه باندې د چا قتل او قتال د ګستا او د دې قسم الفاظ په وجه باندې څوک د اسلام نه خارجول او دارنګ د خلکو جذبات راوچتول ما په خیال باندې دا څه ښه کار نه دی او صحیح وضاحت هم دقه دی چې دا په محبت کې یو قسم غلو البته د کفر او ارتداد او گمراهی نشوي لکه دی دا وضاحت مطلوب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.